که د یونیورسټیانو سره سره موږ سی ایم صاحب نه مطالبه هم کوو، زموږ د پارټۍ مطالبه ده چې پر سوال د ضلعي درجه ورکړي. که تاسو د کرپشن په حواله باندې وګورئ، کرپشن 200% سیوا شوی دی. دلته دی وایي چې زه د ملک معیشت په چرګو پاګو باندې ښه کوم. تاسو نن وګورئ خلک د مهنګایي نه په چغو باندې راغلی، نور داسې لیډرشپ نشي برداشت کولی چې د هغو سره څه پالیسي نه وي چې ملک وچلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو، دا وخت زه موجود یم په پیپل سیکریټریټ مټه کې. دا وخت زما سره سابقه امیدوار د پی کې 8 جناب سید اکبر خان موجود دی. د هغه نه پوښتنه کوو چې نن سبا سیاسي یو طرف ته که موږ وګورو په ملک کې چې دی نو د پی ډي ایم د طرفه چې دی د مهنګایي او د دې ملک د حکومت چې دی د هغې د خلاف یو تحریک سټارټ دی. خو بل طرف ته وګورو نو په دې مهنګایي کې هم بیا هم په پاکستان تحریک انصاف کې خلک چې دي هغه شمولیتونه کوي. دوی ورته په کم نظر باندې ګوري او خپل کم کارکونان چې دي، کم جیالي چې دي، د حلقې عوام چې دي، هغوی ته بس پیغام ورکوي. السلام علیکم. مهرباني بهرالي خان، زه ستاسو شکریه ادا کوم، ستاسو د پوره ټیم شکریه ادا کوم چې تاسو راغلي او زموږ سره زموږ غږ خلکو ته رسوئ. ستاسو ډېره مهرباني، شکریه. جی ناظم صاحب، دا راته ووایي چې تاسو په پاکستان پیپلز پارټۍ نه په 2018 کې هم الیکشن کړی دی، په 2013 کې هم الیکشن کړی دی. په 2018 کې چې تاسو کوم الیکشن کړی نو واقعي خبره چې هغه حلقه ستاسو دپاره نه وه، خو بیا هم تاسو سیکنډ پوزیشن اخیستی و. دا وخت چې دی نو پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی، موجوده کوم منسټر چې دی، هغه په حلقه کې کارونه د هغوی خلک هم وایي چې دلته کې کارونه سټارټ، سکولونه، لارې کوڅو جوړې دي. په دې حواله باندې څه وایي او خلک پکې شمولیت کوي؟ مهرباني بهرالي خان، زه ستاسو شکریه ادا کوم. بنیادي خبره دا ده چې زما لپاره که حلقه د انتخابي حلقه نوې شوې وه، خو زما دوستان، یاران، ملګري او د پارټۍ نظریاتي خلک موجود وو. زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د پی کې 8 سیټه زه به تاسو ته دا ووایم چې هغو ګټلی دی. زه د هغو جرأت او نظریې ته سلام کوم. تر څو پورې دا خبر راغله چې د پی ټي آی سره شمولیتونه، نو تاسو ووایئ چې د منسټر صاحب سره خلک شمولیتونه کوي. ظاهره خبره چې د مهنګایي په دې دور کې خلک به لږ د وسایلو طرف ته سوچ کوي، ځان له څوک پیپ نشي اخیستی، څوک ځان له کوڅه نشي جوړولی. دا وختي خبرې دي. که تاسو تیر وګورئ نو هم داسې د پیپلز پارټۍ ټوپۍ د چا نه وي په سر، خو رزلټ ستاسو د مخې دی. نو انشاءالله خلک چې کمې مهنګایي وزغپو، کم بې ګناه په ځنګل کې به خلکو پرچې کېږي. نن تاسو لاړ شئ، نن یو 50 کسان اوس زما د دې ځای نه پاسېدل، لاړه مجسټریټ له پرچې دي په یو غریب سړي باندې 50,000 شپېته روپۍ جرمانه د دې په اشارو باندې پرچې کټ کېږي او بې ګناه خلک راښکلی کېږي. نو دا خلک خو به د خپل حق تپوس ورځې کوي. او تر څو پورې د شمولیتونو خبره تاسو وکړه، نو که تاسو وګورئ، که موږ مثال په طور د ګوالرۍ شمولیت وګورو، دغه هم وکیل صاحب دی، زموږ سره ښه تعلق دی، ښه دوستان دي، کلاس فیلو دی. د هغو شمولیت په خپل ځای، خو د نن سبا سرکاري مشینري ده. که تاسو سټیج باندې وګورئ، ټول سرکاري خلکو تقریرونه هم پکې شامل وو. او خلک د هغه د شمولیت که تاسو بنیادي وګورئ، نو زما خیال دی چې 10 کسانو ته به ټوپۍ نه وي په سر شوي. او د جلسې ګڼوالی یا دا خو د ټول سوات نه د حکومتي پارټۍ سره خلک ځي، د جلوس په شکل کې ځي، دا په شکل کې بنیادي د هغو سره زما خیال دی چې 10-15 کسانو شمولیت نه دی کړی. دغه شمولیتونه موږ باندې داسې اثرانداز کېږي نه. که داسې تاسو چاته کل کې د هغوی پروګرام وګورئ، زه د پی ټي آی کارکنانو ته د ورورولۍ، د دوستۍ، د هغو جذبې ته زه سلام کوم. او زه دا منم چې د هغو په خپلې پارټۍ کې د خپلو لیډرانو سره داسې هغه مقام نشته کوم چې هغو له پکار دی. نو زه هغو ته هم اپیل کوم چې هغو زموږ سره په دې کاروان کې شمولیت ته وکړي. او انشاءالله قریب تاسو به وګورئ چې ډېر وروڼه به زموږ داسې وي چې هغه به زموږ سره شمولیت کوي. اوس وختي طور د هغو خپل څه مسایل دا وي او دا هغو ثابت کړي هم ده انشاءالله. جی دا راته وایي چې په سوات کې په تحصیلي منډه کې پیپلز پارټي ولې غلې ده؟ جی په د پیپلز پارټۍ خو که تاسو وګورئ دومره غلې هم نه ده. که د ګوجروالي جلسې ته وګورئ، د مټې نه ښه کافي خلک تللی و، د پی کې 8 نه تللی و، داسې هغه خپل اکټیویټي کوي.
خو د شمولیتونو سلسله به ان شاء الله په دې میاشت کې شروع کیږي او ښه زبردست شمولیتونه به کیږي. نو پیپل پارټي خو ښه ایکټیو ده زما په خیال په مټه کې داسې دغه نه ده کمزورې نه ده. ناظم صاحب دا راته مو چې دا کم دغه چې دی دا که موږ وګورو دا درې یونین کونسل چې دي دا ستاسو ابایي حلقه ده او ابایي خلک دی پای کې چې دی نو دا شک نشته چې پای کې اکثریت چې دی ستاسو د خلکو دی. دا نور یونین کونسل که موږ سیکو نو په دې کې ستاسو ووټ بینک موجود دی. زه به دا څه ویم چې لکه موږ خو د پارټۍ سیاست چې کوو که نه هغه که په درېیو کونسلو که موږ ځان نشو محدود کولی زموږ تعلق د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکران هغه په هر ځای کې موجود دي. هغه که تاسو په دې لاندو کلو ریزلټ وګورئ په هغې کې هم زموږ کافي مرګتیا ده او خلکو هغه تعلق د پیپل پارټۍ سره هغه محبت که تاسو وګورئ زموږ بعضې سیاسي ناپوهان دا دعوې کوي په پاکستان پیپلز پارټۍ بټو صاحب د روټي کپړه مکان نه رافوره نه کړه. دا د هغه خپله سیاسي ناپوهي ده. بټو صاحب دا ویلي زه به روټي کپړه مکان ورکوم د هغه مقصد دا و چې زه به داسې پالیسیانې ورکوم چې غریب به په خپلو خپو باندې ودرېږي. مخکې د بټو صاحب نه چا د پاسپورټ حق به هر پاکستاني ته نه واصله هغه داسې پالیسیانې جوړې کړې چې پاسپورټ به د هر پاکستاني د هر شهري حقي او بیا د بهر ملکونو سره معاهدې وکړي مین پاور یې سپلای وکړو. نن که تاسو وګورئ زموږ یو ورور په بهر ملک مزدوري کوي دلته پې ځان له روټي کپړه مکان هم والي دلته پې د خپل بوډا علاج هم وکړي دلته پې د خپل بچي تعلیم او تربیت هم وکړي. نو د بټو صاحب هغه میشن ورسره د روټي کپړه مکان سره سره د تعلیم او د صحت حق هم پوره کړی دی. داسې مثبت پالیسیانې پکار دي. که تاسو نن وګورئ خلک د مهنګایي نه په چغو باندې راغلی د مهنګایي نه خلک بالکل تنګ شوی دی. نور داسې لیډرشپ نشي برداشت کولی چې د هغو سره څه پالیسي نه وي چې ملک وچلوي. تاسو ما ته وښایئ که تاسو دلته د مهنګایي تاسو سروې کوئ ګورئ په هر لحاظ سره خلک دغه شوی دی. زموږ تعلیمي ادارو ته وګوره تعلیمي ادارو کم حال دی. داسې که زموږ د خان صاحب تاسو زاړه تقریرونه د کانټینو راوالی نو هغه ادارې په ادارو باندې الزامات نه لګول چې دا په سیاست کې انوال دي. زما سره اوس هم په دې ریکارډینګ کې موجود دي چې هغه زموږ د ملک اعلی ادارې په باندې به تور لګو چې دا په سیاست کې انوال دي. نن که اپوزیشن داسې یو شوی دی دا هم د دې غریب ولس د حقوقو لپاره د پاکستان د معیشت ښه کولو لپاره یو شوی دی. او که تاسو وګورئ نو تیر ضمني الیکشن چې شوی دی نو پکار ده چې دغه دوه سیټونه د وقار خان او د سردار خان بیا حکومتي پارټۍ ګټلې وي. نو دا د هغې نتیجه ده چې خلک تنګ شوی دی او د خلکو سوچ اوس په پاکستان پیپلز پارټۍ باندې نظر پرېوتی دی. بل دا چې حکومتي طرف نه هم دغه یو بیان دی چې یاره د اپوزیشن دپاره نور څه جواب نشته خو یوه ناره د هغه مهنګایي ده. په دې حواله څه وایي؟ د ټولو نه ګوره د خلکو د جیب نه هغه پیسې لاړې کم چې خلکو په دې امید سره ایښي چې زه په خپل بچي باندې تعلیم وکړم زه به پې د خپل صحت بندوبست وکړم اخو د خلکو د مهنګۍ په شکل کې لاړې. دلته دی وایي چې زه د ملک معیشت په چرګو په اګو باندې ښه کوم. پاکستان معیشت په چرګو په اګو باندې ښه کېږي چې دوه چرګې او یو بانګي به ورکړي. د ملک د چلولو د دې سره د سر نه څه پالیسي نشته دی. که تاسو د کرپشن په حواله باندې وګورئ کرپشن 200% سیوا شوی دی. تاسو لاړ شئ نن داسې د اریګیشن تاسو وګورئ په اریګیشن کې چې دیو کوم سکیمونه په پی کې اټ کې ورکړي دي زه تاسو له دعوت در کوم چې تاسو لاړ شئ مین روډ سولاتڼ وګورئ. په سولاتڼ کې د دیو چې کم PC1 زموږ محترم سی ایم صاحب دا روډ منظور کړی ډېره غټ دوه منصوبې په پی کې اټ کې دا کړلي زه شکریه ادا کوم. یو سولاتڼ روډ یو ډوغلګی روډ دیو په اریګیشن باندې هغه کارونه وکړه د CNW نه اخیستي وو. نن وای پیسې ختم شي روډ نیمګړی پروت دی. نن که تاسو ډوغلګي روډ وګورئ سی ایم صاحب منظور کړی او ډېر په اخلاص باندې خو اوس چې زموږ کم موجوده حلقه جدا شوې ده نو هغه روډ نیمګړی پروت دی وای پیسې ختم شي. که تاسو خیر آباد تلوړی روډ وګورئ د اریګیشن 14 روډونه داسې پراته دي وای پیسې ختم شي روډ نیمګړی پروت دی. پیسې په کټایي کې دی په کرپشن کې ویستې او مین روډ نیمګړی پروت دی.
نو که فرض که دیو اول خلک روډ جوړ کړي روسه ته وټې وکړي نو دوی هغه مین شی پرېښی دی او پیسې ټیکهدارانو ته په دغه مت کې ورکړي دي روډونه اوس هم نیمګړي پراته دي تاسو هم چې تاسو سروې وکړئ او دغه وګورئ چې کرپشن شته په ملک کې نشته ستاسو د وینا مطابق دا خبر ده چې کم ترقیاتي کارونه چې په پی کې ایډ کې شوي دي خاص کر دې طرف ته نو د هغه د وزیر اعلی په تیر دور کې شوي په تیر دور کې دغه دوه مین منصوبې شوي وي او اوس زمونږ په پی کې ایډ کې خو د خوش قسمتۍ خبردار چې د 40 نه هم زیات وزیران ډېر دي نو که چېرته یو وزیر وی خو تپوس وی کړی زه د ډوغلګي د روډ تاسو نن لاړ شئ سر یې وکړئ سی ایم صاحب چې اول په 2013 کې منتخب شوی هغه منظور کړی د سلطان روډ هغه اوس هم نیمګړي پراته دي د سلطان روډ کې تقریبا 500 فوټ ځای پاتې دی محکمه وایي چې په دې کې فنډ ختم شو آیا فنډ په ولې ختم شو د اسټیمیټ جوړ کړلی پکار دا ده چې چا د اسټیمیټ جوړ کړلی د هغه خلاف د کاروي وشي جی ناظم صاحب یو ذاتی سوال ستاسو ذاتی د پارټۍ د طرفه نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کم نظر باندې ګورئ چې هغې د سوات نه یو کانډیډیټ راواغستو د محمود خان په شکل کې او دلته یې وزیر اعلی کو تاسو په حیثیت ذاتی طور باندې د هغې نه څومره دې اقدام ته په کم نظر ګورئ ګوره جی د سیاست نه بالاتر موږ خاص کر د مټي خلک د سوات خلک د ملاکنډ ډیویژن خلک به زه وایم موږ په سیم صاحب باندې فخر کوو چې دې علاقې نه منتخب شوی دی نور د هغو د پارټۍ اندروني فیصله وه موږ پرې فخر کوو چې د مټې نه وزیر اعلی راغلی دی څه نه څه کارونه به وکړي دا جدا خبره ده که د روتي مدارې ونه کړي یا د اکرم دوراني مدارې ونه کړي خو بیا هم د مټې لپاره د فخر یو خبره د اعزاز د ښه کار به موږ ستاینه کوو د ښه کار به موږ چېرته مخالفت نه کوو دلته که یونیورسټیانې شروع شي او په هغه باندې کار شروع شي عملي کار شروع شي نو دا د مټې لپاره ښه خبره ده بد دغه نه دی او که د بل ځای وزیر اعلی وی نو ګرانه وه خو دلته خلکو ته بنیادي مسایل داسې هم دي چې هغه د سی ایم صاحب سره تړلې خبرې دي لکه اوس د ډیمارکیشن په نوم باندې د خلکو نه زرعي ځمکې تللي د ابا او د اجداد وختو نه په هغې باندې داسې آبادیانې دي چې د کروړه روپو هغه آبادیانې دي نو پکار ده چې سی ایم صاحب دا یو مهرباني هم د دې خلکو سره وکړي چې دغه له مالکانه حقوق د ریونیو په ریکارډ کې ورکړي که د دې سره ذاتي طور نه چې بلکې زموږ د پارټۍ مطالبه ده دا پرسواد ضرورت هم دی نو د یونیورسټیانو سره سره موږ سی ایم صاحب نه مطالبه هم کوو زموږ د پارټۍ مطالبه ده چې پرسواد له د ضلعې درجه ورکړي د دې سره به د خلکو ډېرې مسلې حل هم شي د نوکرو موقع به هم میلاو شي د خلکو نه چې کومې پیسې د ټیکټونو د دې په دغه کې ځي او په مینګوره کې او په دې کې په هوټلو کې شپې کوي هغه ټیم به هم بچت شي هغه پیسې به ورته هم بچت شي نو د پاکستان پیپلز پارټۍ او د مټې د عوام د طرفه دا پرسواد د عوام د طرفه زه وایم چې دا الله تعالی سوات ته یو ښه موقع ورکړې ده نو د سی ایم صاحب نه زموږ مطالبه ده چې دا پرسواد له د ضلعې درجه ورکړي نو دا یو غټه اهمه مسله ده چې زموږ سی ایم صاحب مهرباني وکړي او د دې اعلان وکړي نو دا به د مټې په عوام باندې بلکې دا پرسواد په عوام باندې یو احساني نو او دا ده چې د هغو په یو اډر باندې کېږي بل ځل چې دی نو تاسو کافي ووټ اخیستی و 11,000 نه سیوا ووټ او په سیکنډ پوزیشن باندې راغل وای دا وخت چې دی را روان الیکشن کې ځکه چې په تحریک انصاف حکومت تیریږي او لا روان دی کارونه هم سټارټ دي څومره مطمئنه یې چې را روان مقابله به څنګه وي انشاءالله زما د خپلو ورکرانو نه د خپل پارټۍ د جیالو نه ورسره د عوامو نه د څومره هم د هرې پارټۍ سره چې دي نو دا څومره زموږ چې رابطې دي زموږ کې نفاسه دي نو انشاءالله موږ د الله تعالی نه امید کوو چې را روان مستقبل چې دی دغه سیټ باندې داسې سخته مقابله ماته نه ښکاري انشاءالله جی او په اخیره کې دا راته ووایي چې څه پیغام ورکوئ خپل کارکنانو ته جیالو ته او ورسره د پارټۍ د صوبایي یا د مرکزي قیادت ستاسو سره رابطې کېږي په دې حواله باندې بالکل زموږ د خپل مرکزي قیادت سره هم په رابطه کې یو د صوبایي قیادت سره هم په رابطه کې یو ګوره که تاسو وګورئ د کرونا یو وبا راغلی وه او دا حقیقت دی چې د ټولو دنیا مسله وه یوازې د پاکستان مسله نه وه خو د پاکستان حکومت زموږ ورڅې تنها پرېښودي
که ګور تاسو به هغه کلیفونه لیدلي وو چې خلکو په دیرو کې به لس ورځې مړی پروت و په سعودي کې او د تلاجو کې په هسپتال کې ځای نه و نو هغه کلیپونه چې به خلک ولیدل چې په دې کمره کې مړی پروت دی د ښخولو بند هم نشي 10 او 20 ورځې یو مړی پروت وي د پاکستان حکومت بیخي ورڅې تنها پرېښودي او د هغې په سلسله کې ما د خپلې پارټۍ د سنیټر سره برهمن تنګي صاحب سره رابطه وکړه د خپل مرکزي قیادت سره مې وکړه او په د صوبایي صدر سره مې وکړه نو د ورڅې اواز چې کله په سینټ کې اوچت شو کله میډیا سیل ته د هغې بیان لاړ نو د پاکستان حکومت او د پاکستان MBC هله په حرکت کې راغله نو که زموږ سره یو ښه پلیټ فارم نه وی زما د پارټۍ سنیټر نه وی زما د پارټۍ MNA MP نه وی نو بیا خو دغه اواز موږ نشو اوچتولی نو د مرکزي قیادت سره هم زموږ ښه رابطې دي او د صوبایي سره هم زموږ دغه دی او داسې هېڅ اختلاف داسې دغه پکې نشته دی په برپور دغه سره امید سره د الله تعالی نه هم دعا ګویو او د مهنګۍ چې کوم طوفان هغې کوم خلک یې وځغپو دا د عوامو ناقابل برداشت هغه دی دا د عوام نه برداشت کېږي یو سړي ته که ته روډ هم ښه جوړ کړي یو سړي ته که ته کوڅه هم ده کړي نو خو چې هغه سره د علاج پیسې نه وي د هغه سره د خپل بچي د تعلیم تربیت پیسې نه وي هغه ته د مهنګۍ په شکل کې لاړ شي نن سبا ګوره د IMF سره چې دوی کومې معاهدې کړلي ډالر دوی سره هېڅ پالیسي نشته جي که د IMF سره چې دوی کومې معاهدې کړلي ډالر کوم ځای ته ورسېده د خلکو به روډ به سیکوي خو هغه به د خپل بچي دغه اوښکې هم سیکوي چې زما بچی د سکول نه پاتې کېږي زما سره زه د هغه برداشت کولی نه شم خلک به دا هم سیکوي چې زما بچی د صحت د لاسه د علاج د وجې نه پاتې کېږي سرکاري علاج نشته دی نو هغه به هغه روډ سیکوي که خپل بچی به سیکوي نو خلک نا امیده دی داسې ماته څه دغه نه ښکاري چې خلک روان ملګرتیا وکړي ډېره مهرباني د ټیم راکولو بالکل کتونکو دا و د سابقه د پاکستان پیپلز پارټۍ امیدوار PK9 سید اکبر خان صاحب دغه خبرې تاسو واورېدې یقینا چې په علاقه کې سیاسي هلې ځلې روانې دي خو هغو هم پر امید دي چې روان الیکشن به د دوی په حق کې کېږي او عوام چې دي دا وخت چې د بېروزګارۍ او د دې حکومت چې کوم پالیسۍ دي د هغې نه تنګ شوي دي ما له اجازت راکوئ د الله په امان